د پښتون ډیجیټل ګرانو کتونکو دا موږ سره د سبزیانو او د فروټو چې کوم ضلع 400 صدر دی هغوی را سره موجود دی او دا په هغه منډی کې موجود یو کومې منډی والا سره چې انوسي نشته دی د ضلع انتظامي لخوا چې کوم اعلانات شوي دي چې 3 ورځو کې دا منډی خالی کېښود دلته کې دا کروڑا روپو انویسټمنټ شو نو په دې اړه خبره ترې کوو خپله پېژنګلو که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم حاجي شاروم دی زه 400 فروټ او سبزي منډی صدر یم بل دا اعلاناتو په باره کې نو اعلانات خو دوی کړي خو زموږ د سلسله کې موږ ټیمې خپل ډاکومنټ جمع کړي دي او اوس پکې دوی صرف دغه کوي چېرې تاسو انتقال لوړی انتقال نو د انتقال اوس دی کې های کورټ فیصله کړې ده نو اوس هغه د های کورټ کار دی چې سبا کې دي شي یا روز دوه درې کې دغه راشي د های کورټ فیصله نه په دنیا ته ښکاره شي بل دی کې دا څه کار دی چې موږ ټیمې ته چې کوم ریکوایرمنټ دی موږ ته کاغذونه جمع کړي دي د هغې موږ ته یو کاپي دغه کړی بس تاسو په دې ویډیو شوم کومه چې موږ ته وي دا د ریکوایرمنټ هغې کې ورته موږ 4-5 ریکوایرمنټ پوره کړي دي یو پکې د انتقال پاتې دی نو هغه چې اوس عدالتي ځکه په دې مخکې سټی وه اسټی د ختمه شوی خو د های کورټ کار دی نه خو زما د اپروچ نه دی هغه د عدالت کار دی چې هغه زموږ حق کې فیصله کړې ده او هغه اډر یا نن یا سبا ایشو شي نو ټول دنیا ته به ښکاره صدر صاحب دا پوښتنه کوو چې کومه قانوني کومې منډۍ ته انوسي میلو شوله هغه تاسو ولې ریجیکټ کړله او بیا د هغوی دغه چې خود ساخته یعنې په لږه په اګریمنټ کې لیکل شوي چې په دونه فاصله کې یوه بله منډۍ نه کولاویږي تاسو ورته کوله وکړه نه هغې کې داسې کار دی چې موږ سره د 400 انتظامي تاسو ته غالب خان ورور دا علم وي چې موږ سره انتظامي کله چې د هغه منډۍ یو ظلم یې موږ سره کوو نو د هغې دوی موږ سره یو معاهده کړې ده چې تاسو دا منډۍ خالي کړو چې کوم خوځې نو موږ دا ځان له دا ځای واښو بل لپاره دا بدقسمتۍ نه یو خبره زه دا کوم چې هغې منډۍ کې موږ په 11 کنال کې وو نو آیا ته ما د 11 نه دغه کې او څلورو ته مې راولې په کار و چې د 11 کنال نه زه راشم د 11 جیرب نه چې زه دلته 20 جیرب ته راشم موږ دا منډۍ تاسو په دې میډیا په د کیمرې په نظر ورته وګورئ نو دا موږ دلته 28 جیرب دغه کړی نو آیا په 4 جیربه کې زه ځای کېږم او بل زه دا چې زه د کروڑو روپو روزګار کوم نو زه به د یو خان غلامي به کوم یا به د یو خان دغه همسایه کېدی نه شم ځکه چې زه د کروڑو روپو روزګار کوم نو زه د هغوی ته نه شم کولی اوس چې دا تاسو ووایئ یو دا خو څه دی کې خپل څه زه ته ونه نه ده چې خان سره ستاسو نه لګي نو ځکه هغه منډۍ ته نه ځئ نه دې کې زموږ چا سره هم زه د نه نشته خو بل دا چې موږ هم د خپل روزګار ته ګورو لکه بدقسمتۍ نه دا چې 400 پاکستان یو داسې ملک دی چې دې کې روزګار اخلي روزګار په کار و چې موږ له عزت راکړي موږ له روزګار چې موږ د دې خلکو لکه دلته دې خلکو په خپل مخسر باندې پیسې دغه کړو دلته یو روزګار یې روان کړو نو زموږ خان سره نشته دغه موږ دا وایو چې موږ د حکومت ټیکس هر قانون منو موږ له د خپل اجازت راکړو موږ د حکومت ته هر څه ځان فالو کوو موږ ورته ډاکومنټ جمع کړي دي موږ ورته په 3 میاشت کې یو فایل جمع کړی دی اوس یو ډیپټي کمشنر لخوا چې کوم اعلانات شوي دي 3 ورځو کې دا خالي کې نو دا خو دوی یو ظلم به کوي دي خو د دې نه مخکې دا ګیله خو به ځکه موږ نه کوو چې د دې نه مخکې دوی سره نه عدالتي څه فیصله وه او دوی هغه ځای نه ورکړو نو دوی کولی شي خو لکه دې ځل موږ داسې پال اسانه زموږ په لاشونو به تېرېږي نو بیا به یې نوارئ بل زه تاسو ته دې کې ښیم چې آیا زه ابل او دې کې میټینګ و اے سی صاحب سره نو اے سی صاحب سره میټینګ و هغه وی چېرې دا هغوی یو دا کو چېرې ټیمو صاحب وایي چې دا غیر نمو ته مال چې د ټیمې نه یو فایل یو نوټس راغلی دی چې دا د ریکوایرمنټ پوره کړه نو مو ته دا نوټس خو ما څه د کوره نه وروړو ستاسو د ادارې نه ویره دی نه موږ نه یو خبر نو چې زموږ په حق کې راشي هغه دوی نه خبر او چې د دې خلکو د دې سیاسي دوی موږ سره ضد لکه د بدقسمتۍ نه به یو خبره کوم دلته یو افسر په لوی عقده باندې هغه وایي چې یاره دې خلکو موږ ته ویلي زه د دوی نه خپل انتقام علم نو آیا موږ به ډېر ظالمان به یو صحیح ډیره زیاته مننه ګرانو کتونکو دا موږ په هغه منډۍ کې موجود یو کومه چې غیر قانوني ده دې وخته پورې کومې ته چې انوسي نه ده خو دلته کې اړتیانو او سبزۍ خرڅوونکي والا فروټو خرڅوونکي والا هغه ځوړند دي کنفیوز دي پریشان دي چې موږ چېرته کې لاړ شو پیسې ولګو خو پیسې ونه لګو نو دا د ضلع انتظامي د 3 کالو نه 3 نیمو کالو نه چې کوم دی هغوی ته ټیکس هم نه میلاویږي او دغه ټیمې چې کومه ده په خساره کې روانه ده نو دا دې کې تاسو د دې را ډاکومنټ چې کوم دی موږ ته شاروم چې کوم صدر دی هغه راته ښایي هغه تاسو په دغه فوټیج کې ګورئ او دې وخت کې چې کوم دی دا موږ په هغه منډۍ کې کومه ته چې ضلع انتظامي لخوا اعلانات شوي دي چې په 3 ورځو کې دننه دا خالي کې